أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سورة توبہ 120 نمبر آیات. دی آیات کې درې اهم خبرې ذکر کیږي. یو دا مسله ذکر کیږي چې د منافقینو په کار باندې ملامتیا او زجر ذکر کیږي چې د منافقین دا کار صحیح نه و، چې د نبی علیہ السلام نه ځان اوچت وشمېره چې خیر دی د بګرمۍ کې لاړ شي، د یو لوی قوت سره د مخامخ شي، خو زمونږ وجود قیمتي دی چې ته موږ خراب نه شو، کورونو کې پاتې شو. نو په دې کې د منافقینو دپاره ملامتیا ذکر کیږي. دویم هغوی د دې منافقینو دپاره ترغیب هم دی چې تاسو به د خپل کار باندې سوچ وکړئ دا کار هم صحیح نه دی، غلط دی. دریم د دوی د پویولو یا هم مقصد دی چې منافقین به د خپل خبره باندې پوه شي دوی خطا دي، چا خطا کړلی یا خپل سوچ کې خطا دي، د دوی دا ناست د دوی دپاره فایدهمنه نه ده. او څلورم نمبر د مجاهدینو فضایل ذکر کول مقصود دي چې د هغې د وجې نه مجاهدینو کې غیرت نور سیوا شي او منافقینو کې هم اخلاص پیدا شي چې دا کار ډېر لوی کار دی، معمولی کار نه دی. الله تعالی وایي ما کان لاهل المدینة، نه دی مناسب د اهل مدینې او د والاو دپاره، د مدینې والاو دپاره، ومن او هغه چا دپاره حولهم چې ته چاپېره د مدینې والاو نه دي، من الاعراب چې د بانډو خلک دي، ان يتخلفوا عن رسول الله چې دوی وروسته شي د نبي علیه السلام نه، جهاد کې ته وروسته شي نه ځي، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، او دوی د زیاته مینه نه کوي د خپلو ځانونو سره د نبی علیه السلام د نفس نه، د نبی علیه السلام د نفس نه د خپل ځان اوچت نه شمېري، د هغه ذات نه ځان اوچت نه شمېري. داسې مطلب یې شو د خپل ځان سره مینه هر څوک کوي، خو دا مینه دومره نه ده پکار چې د الله تعالی د پیغمبر نه هم اوچته شي. هغه جهاد ته روان و سړی به کور کې ناست، نو دوی د مینه نه کوي د خپلو ځانونو سره زیات د نبی علیه السلام د مینې نه، د هغې نه زیات خپلو ځانونو سره مینه نه کوي. نو دا دې ځکه نه پورې ترغیب شو، ملامتیا شو منافقینو دپاره، پویول شو. اوس د دغې دپاره دلایل ذکر کېږي چې دا څنګه د مجاهدینو فضایل، د نبي علیه السلام فضایل دا څومره دي او دوی له پاتې کېدل ولې نه دي پکار. نو دغه مجاهدینو دغه غزواتو چې کوم فضایل دي د نبي علیه السلام د ملګرتیا په وجه باندې خو جدا خبره شو، لیکن د جهاد چې کوم شخصي فضایل چې په هر زمانه کې هر مجاهد ته حاصل دي د هغې ذکر پکې وشو. الله تعالی وایي ذلک دا بانهم په دې وجه چې یقینا دوی لا یصیبهم نه رسیږي دوی ته د مجاهدینو ته ظمأ ولا نصب، ظمأ تنده، ولا نصب نستړیوالی، ولا مخمصة او نولګه، فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې، ولا یطؤون دوی قدم نږدي موطئا په یو ځای باندې یغیظ الکفار چې غوسه کېږي په هغې باندې کافران، ولا ينالون او دوی نه حاصلی من عدو د دشمن نه نیلا څه شی، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر لیکلی کېږي د دوی دپاره په دې ټولو باندې نیک عمل. دا جهاد فضایل شو. نو د نبي علیه السلام سره چې کوم غزواتو کې صحابه کرام شریک شوي دي، نو هغه په خپله معنی جهاد هم دا فضایل پکې موجود و، او د دې سره سره د نبي علیه السلام ملګرتیا و، نو هغه فضایل یې علاوه و، هغه سیوا فضایل. دغې نه علاوه د دغه غزواتو په وجه باندې اسلام محفوظ پاتې شو، ټولې دنیا ته ورسېدو. نو د قیامته پورې چې خلک په دین باندې څومره عمل کوي، څومره جهادونه د کفارو خلاف روان دي، نو د دغه مجاهدینو پکې باقاعده حصه ده، ځکه دغه بنیاد شو. نو دغه ثوابونو نه علاوه هغه فضایل چې کوم هر مجاهد دپاره په هر زمانه کې دي، نو هغه د ذکر شو چې په دې ټولو باندې که دا مجاهد تږی کېږي، که دا وږی کېږي، که دا ستړی کېږي، که دا په یو ځای باندې داسې ځای باندې قدم ږدي چې هغه هلته کې قدم ایښودلو باندې کافران غوسه کېږي چې ځکه ته مجاهد ولې داخل شوی دی، یا د دشمن نه یو شی حاصلوي، نو په دې ټولو کارونو باندې جدا جدا فضایل لیکلی کېږي، جدا جدا ثوابونه پرې لیکلی کېږي، او دا معمولي خبره نه ده. اوس به دغه باندې خبره چې یاره الله تعالی
په دې ټول باندې اجر ورکوي. نو یو سوال جواب دی چې کدا بیا ونشي نو هغه د لپاره جواب ذکر کیږي. ان الله لا یضيع، یقینا الله تعالی نه ضایع کوي اجر المحسنین، اجر د نیکانو خلکو. دا د مخکې نه مستقله کولیه شو چې الله تعالی د هیڅ یو نیک سړی عمل ضایع کوي نه، چې نه ضایع کوي د مجاهدینو قرباني هم نه ضایع کوي. او بیا چې بل د خلکو سره وعده کړل نو وعده خو چرته وعده خلاف ورزي چرته نه کوي. عام د الله تعالی اصول دا چې چا نیکی ضایع کوي نه، چې به یو څه وعده هم کړي نه به خو بیخي نه ضایع کوي. لهدا د خلکو د اجرونو او ثوابونه بیخي یقیني دي. خو بشر د دې چې دغه جهاد له شریعت برابري اسلام د اصول لاندې او د الله تعالی د رضا د پاره په سبیل الله. مخکې موږ به دې باندې بحث کړی دی چې په سبیل الله جهاد ته ویل کېږي چې د نظام د غلبې لپاره وشي، لاعلاء کلمت الله، چې د الله تعالی نظام غالب شي نو دا جهاد په سبیل الله کې راتلی شي. او که دا نه نو نور هم ډېر جنګونه دنیا کې روان دي لیکن هغه جهاد مصداق نه دي. اگر که خلک ورته جهاد وایي د هغې مړو ته خلک شهیدان وایي، لیکن دغه طریقه نه ده. د شهادت ته معلومولو دپاره او د جهاد په سبیل الله چې کوم فضایل دي د هغې لنډ پهچان هم دا دی چې دا د الله تعالی د رضا دپاره وي او د نظام د غلبې دپاره وي. چې دا خبرې دې لري کې قومي جنګونه، وطني جنګونه، سرحداتو جنګونه، د اوبو جنګونه، نو دا خبرې چې کوم دي په دې سره دې ته څوک جهاد نشي ویلی او دې باندې بس هغه ثوابونه هم هغه وعدې هم نشته چې کوم د الله تعالی طرف نه دي او دې مړو ته څوک به یقیني شهیدان هم نشي ویلی. دا مسله به څنګه نه ګرځي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، او دوی نه خرج کوي نفقة هیڅ خرچې لره، صغیرة کې لګي ولا کبیرة او نه ډیره، یعنی کې لګي پیسې ورکړي کې او ډېرې پیسې ورکړي، هر څومره چې د الله تعالی په لار کې jihad په لار کې خرج کوي. ولا يقطعون، او دوی نه کټ کوي وادي یعنی علاقه باندې سفر نه کوي، الا كتب لهم، مگر د ټول باندې لیکل کېږي د دوی لپاره اجر. نو دای نور مزید فضایل شو، د مخکینی فضایل نه علاوه دا نور شو چې کومه خرچه چې دوی کوي کله لګه دا غړي دغه اعتبار نشته په دوه صورت کې لګي دوه په صورت کې دغه شاندې چې په کوم علاقه باندې سفر کوي، پیاده سفر کوي، باسونه باندې سفر کوي، دشمنانو د کافرانو د وهلو د لپاره د اسلامي نظام د غلبې د لپاره، نو بده ټول باندې هم الله تعالی د لپاره په سفر مول اجر لیکي او په خرچو مول اجر لیکي. نو الله تعالی لیکي د دوی لپاره ليجزيهم الله، دې د لپاره چې الله تعالی بدله ورکړي دوی ته احسن ما كانوا يعملون، ډیر خد هغه نه چې دوی کول کم څه چې دوی کړ دا غي نه به د خو بدله ملاوي شي. یعنی څومره عمل خېستای نو بدله به د عمل نه زیاته خېستای همیشه د پاره چې عمل څومره خې نو غي نه به بدله زیاته راځي. د الله تعالی په نسبانه ځکه الله تعالی سخی ذات دی، همیشه د پاره د نیکانو خلقو د پاره د اعمالو په مناسبت باندې زیاتوالی کوي، دای معمول